چې کراچۍ ته ورسېدې سهار وزر رابطې وکړې هغو په دې لاړل چې موږ به لاړ شو هلته کې به په هغه زموږ کوم نیاګانې چې دي زما مامیګه پلار مامیګانې چې دي هغه چې کوم هلته ناستې دي چې موږ به د هغو سره کښېنو وبه جاړو هغو په کورونو کې چې هغو وننوتل څوک نه و ګاونډیان ناست وو چې وننوتل وي په دې کور کې څوک شی که نشتی هغو ورته وې چې څه وو ماشومان او لوی نشتې هم نه دي او کوم چې دي دوه درې په هسپتال کې دي زنانه ګاونډیان ناست وو هغه هم ته هلته څوک د جړالو دا ظلم یوازې د پښتون سره شروع دی که د پنجابي کس دلته راځي موږ د هغه سره ظلم وکړو نو هر سړی به دا خبره کوي چې پنجابیانو سره ظلم وکړو پنجابیان یې مړه کړو موږ د یو سړي سره ظلم نه کوو د هېڅ چا موږ قتل نه کوو خو دې حکومتو دا نااهله حکومت دومره زیاتی کړی دی چې دا کس دی نشي نیوی دې حکومت څه نه کوي دله پکار دی استعفا ورکړي ځکه چې دا 14 کسان د یو کور نه 14 کسان داسې بلونه ماشومان چې د هغو په مخ باندې د جنډو تصویران هم اوس موجود دي فیسبوک تاسو وګورئ د افسوس مقام دی او دا حکومت په دې باندې خاموشه دی چې یاره که دا کسان ونه نیوی شو نو موږ به په غټ احتجاج باندې مجبوره کړي او موږ به بیا روډونه بند کړو خو دا موږ نه غواړو چې یاره موږ د قانون خلاف وکړو موږ قانون په لاس کې والو ما چې کوم آیت ولوستو الله په هغې کې فرمایي من قتل نفسا بغیر نفس چا چې یو نفس بغیر د نفس نه قتل کو چې دې قاتل نه و په دې چا څه پورې نه و فکأنما قتل الناس جمیعا دا داسې د ټول انسانیت چې قتل کو دا ټول انسانیت قتل دی چې یو سړی په یو لاس ونسي په لسو نسي په 14 شهداو باندې لاس چتوي بیا به د ټول پاکستان محاصره نه کوي او په ټول انسانیت باندې محاصره نه کوي دا ناصور دی د معاشرې او دلته چې څومره خلک ولاړ دي دا اول د ازخیل د جنکي خیل د متوریزي د مدین بحرین د دې پښتانه دي د هغې نه بعد چې دی هغه د نورو پاټیانو او د هغې سره د هغو تعلق دی ملګرو دا کم عمل چې شوی دی دا نه په مسلمانۍ کې شته او نه په انسانیت کې د دې چې موږ څومره شدیدو الفاظو کې د دې احتجاج وکړو هغه کم دی خو ملګرو زما چې دا نن خوب دی او په دې ټایم کې موږ دغې شهیدانو له څه ورکولی شو هغه یوه اجتماعي دعا ده پکار دا ده چې موږ ټول یو پېره الحمد و درې پېرې قل هو ووایو او د هغو په حق کې دعا وکړو داسې پارټۍ سره هم یم چې د هغې په مرکز کې هم حکومت دی او په دې صوبه کې هم حکومت دی او بیا د دې علاقې MLA صاحب چې دی هغه زما تره دی د پرونه چې دا حادثه شوې ده د هغه سره زمونږ باقاعده په هغې کې رابطه ده او هغه د هغې ځای چې کوم MLA دی رفیع الله آغا صاحب نوم دی د هغه سره په رابطه دی چې ته به نن ځې دې خلکو ته به لاسنیوی کوې زمونږ هلته چې کوم مریضان پراته دي په هغو کې اوس هم د بمانو او د دې هغه چرې دي د هغې ډېر غټ دغه دی چې په سیول هسپتال کې د هغو د تکلیف د ختمولو څوک نشته په هغې حواله باندې هم زمونږ هلته مشر دی نادر خان صاحب چې زموږ سره د ټلیفون رابطې هم دي او د هغه سره هغه په رابطه کې دی زمونږ وزیر اعلی صاحب د دې خبرې نه خبر هم دی او هغه پرون یو خپل یو بیانیه هم جاري کړې ده خو زه دلته نه د سیند حکومت ته دمکیانې ورکوم
نه د صوبې دې ته ورکوم او نه د مرکز دې ته کوم زه دې سوال کوم او منت ورته کوم چې مهرباني وکړئ چې د دې خلکو سره ملاتړ وکړئ. دا ذمهداري ده چې خپلو عوامو ته تحفظ فراهم کړي، خو دغه د سیند حکومت په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. دویمه 14 اګست د خوشحالۍ ورځ ده، هغه زموږ په غم کې بدله کړه. موږ نن غم مانځو، خوشحالي نشو مانځلی، او چې تر څو پورې دغه دهشتګرد دغه ظالمان نه ګرفتار کړي نه موږ به یو میثاق مناوو، موږ به 14 اګست نه مناوو. ټیک ده که نه؟ زموږ ماشومان یې په بېدردۍ سره وژلي دي. بم دی که څه دی، دا کوم ځای میلاویږي؟ په هر دوکان کې بم میلاویږي. خلک به یې راغلي، د خلکو کورونو ته او ګاډو ته به ګزاري، بېګناه ماشومان او زنانه به وژني. دا کوم انصاف دی؟ ضرور زموږ د دې ورونو، زموږ د دې خویندو، زموږ د هغو ګلانو ماشومانو چې د هغې په مخ باندې د پاکستان هغه ښایسته شنه او سپینه جنډه چې کوم د هغه د محب وطن یو زبردست هغې اظهار کړی او هغې په مخ باندې وي او هغه شهیدان شوي دي. زه په دې موقع باندې میں اپنی پوری نیشنل میڈیا جو ہے جس میں تقریباً سارے چینلز شامل ہیں، اس کو اپیل کرتا ہوں اس وقت خواجہ ذخیرہ کے عوام کی جانب سے کہ کسی نے بھی ہماری ان بھائیوں کا آواز نہیں اٹھایا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں یہاں کی صحافی برادری کی طرف سے، یہاں کی عوام کی طرف سے، یہاں کی تمام سیاسی قائدین اور کارکن کی طرف سے کہ ہمارے بھائیوں کی شہادت جو کہ شرفاؤ کالونی میں ہوا ہے، اس کی آواز اٹھائے، اس کی مظلومیت کی آواز ایوانوں تک اٹھائے. سړی مزدورۍ دپاره لاړ چې په خپل وطن کې مزدوري نه میلاویږي او سړی لاړ چې د خپل ډوډۍ دپاره هلته مزدوري کوي، د هغه بچیان، د هغه واړه، د هغه ټول هغوی سره یي او د هغو سره چې کوم عمل وشو، نو زه خو نه پوهېږم چې دا څه قسمه انسان و. دا ولې وشو؟ زنانه ماشومان چې د هغو جنډې په مخونو باندې پرتې وي، نو د دې انتها ده لګه شوې ده. نن چې دا کوم خلک تاسو راغونډ شوي، دا زموږ مطلب ده په هغه ماشومانو په خفګان کې موږ راغونډ شوي یو. الله دې د هغو له د هغو خاندان له زړه صبر ورکړي. پښتانه قصدن آمدن به حکومت درجې نه راوباسم غواړي، خو زه په افسوس سره وایم چې ای پښتنه وروره، ته به کله راپاڅې؟ ته خو که کله سیاسي معامله وشي نو وایي پښتون واده کېږي. نن 14 تنه د یو خاندان، 14 تنه د یو خاندان چې چا لیدلي دي نو رزق بیا ارام دی نه یې خوړلی، او پوښتنه ته ودی ته به کله پاڅې؟ دې نه علاوه وزیر اعظم ته چیف جسټس ته وایو چې تاسو د انصاف دغه تلې به کله راغلی؟ تاسو چې دا کومې تلې وړاندې کړي دا د الوګانو د سبزۍ لپاره دي که په دې کې د انصاف څه تقاضا شته؟ هغه الکترونیک میډیا دا یې راښیي، خو قام کې هم یو دا یو د قام یو فرد جوړېږي چې هغه د ظلم خلاف چې کله په دې مایک باندې اعلان وشي، نو دا ټولو له پکار دي چې هغه خپل وکړو. نو بلکې که په روډ روان هغه هم دې موقع نه راشي. لیکن زه بیا هم تاسو ته دا تحصیل پېښ کوم د مټې د بازار د طرفه، د مټې د تحصیل د طرفه چې څومره زموږ تاسو څنګه اعلان کوئ، په هغه اعلان او ستاسو په هغه احتجاجونو کې به موږ ستاسو سره شریک کړو. ډېرې خبرې نه کوو. فوجي راغی په پوهه یا په ناپوهۍ زموږ سره زیاتی وي، زموږ جیدادونه نیسي چې څه تکلیف دی زموږ دې قوم ته رسي. زموږ قوم که په کراچۍ کې دی په تکلیف کې دی، زموږ قوم که په پنجاب کې دی په تکلیف کې دی. او دا زموږ د قوم یو خاصیت دی، د اسلام سره ټولو مینه ده چې په هر تکلیف باندې وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. خو زه ذمه دارو ته دا یو اطلاع رسوم چې دا کوم خلک چې دومره صابرې نو که دا راوګرځېده او د صبر انتها ختم شوه نو د دو زور بیا
لکه تاسو ولید په افغانستان کې او د دې خیل په غم کې چې برابر شریک شو موږ دې په خپل ځان راوړو زمونږ یو کوتره څوک بې ځایه وژني د قسم په خدای چې د شپې خوب ورځي دا انتهایي ظلم شی دی د ظلم انتها شو ده او زه جانو خلکو ته دا باور ورکوم چې زمونږ د ازخیل جنګي چې څومره خلک دي که د دې څه حل ونه شو او ظالمان ونه نه شو موږ به بیا هم ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو چې څه ډول تاسو کال کوئ انشاءالله موږ به ستاسو سره دلته کې په بازار کې په کلي کې په کوم ځای تاسو احتجاج ریکارډ کوئ زمونږ د خواجه خیل ویلفیر سوسایټي چې کومه ده به ستاسو سره اوږه په اوږه ولاړ